تبارک الذی دا د برکت نه دی. برکت څه ته وایي؟ کثرت ته، یعنې ډېروالی. خو مطلق کثرت ته نه، بلکې د خیر ډېروالي ته برکت وي. د څه؟ د خیر ډېروالي ته. دې وجه نه خلک وي چېرې کثرت ته نه غواړم خو برکت ته نه غواړم که نه، که ډېر نه راکوې نو لږم کا ښه دی خو چې برکت یې پکې. نو دې نه معلومیږي چې مطلق کثرت نه دی مراد، بلکې هغه کثرت چې هغه د خیر وي. او خیر بیا هر شي ته چې مطلب دا دی خیر ته شامل دی. نو تبارکا نو دا د برکت نه دی. برکت وی کثرت الخیر، د خیر ډېروالی ته. نو کثرت آزمایش دی. کثرت څه دی؟ آزمایش دی. او برکت نعمت دی. دیو جنا برکت غوښتل پکار دی. او د کثرت په تپوس کېږي، او هر کثرت والو په حساب کې مطلب دا دی هغه به پکې نیولی شوي، جانچ پړتال به کېږي، حساب کتاب به کېږي. او برکت والا سره حساب کتاب نشته. کثرت دام نصیب دی، او برکت دا خوش نصیبی دی. دا څه ده؟ خوش نصیبی دی. دی وجه نه برکت غوښتل پکاري، او کثرت هم ښه دی، او برکت غوښتل پکاري. او کثرت چې دی نو دا د ضرورتونو د پوره کېدو یو انساني اندازه ده. چېرې یو شی ډېري، پیسې ډېري، مال ډېري، اولاد ډېري، نو مطلب دا دې سره به ضرورت پوره کېږي. او برکت د خدای پاک طرف نه یو وعده ده چې دایي نو ضرورتونه به یقینا پوره کېږي. او د کثرت خواهش دا بېچیني او بې سکوني راولي، او د برکت خواهش سکون پیدا کوي. او څوک چې کثرت غواړي نو کثرت غوښتل دا یو قسم ناشکري ده چې خدای پاک ډېر راکړي او ډېر راکړي او ډېر راکړي، چې دا څه دي نو بس دا خو هېڅ هم نه دي. او برکت چې دي دا شکرګزاري ده. څه ده؟ نو دې وجې نه مشرانو ته مور او پلار ته دا درخواست دی چې کم از کم په میاشت کې پکار دا دی چې هر ورځ داسې کوي. که ورځ کې نه نو په هفته کې کم از کم میاشت کې چې کله بچي وده شي یا بچي لا ودي او دی راپاسي، نو چې الله پاک ته په سجده باندې پرېوځي، نوافلو کې، ذکرو کې، تلاوتو کې، او د خپلو بچو دپاره څه وغواړي د خدای پاک نه؟ برکت وغواړي. څه وغواړي؟ برکت. او د خپل مال دپاره، او د ایمان دپاره، او د عمل دپاره، د زندګۍ دپاره، د صحت دپاره. نو ټول خلک په بچو باندې کوششونه کوي چې دا صدر جوړ شي، وزیر اعظم جوړ شي، او ډاکټر جوړ شي، او انجینیر، او پروفیسر، او پلان، او ډینګ، او دا او دا او دا. خو ډېر کم کوز به داسې چېرته ګورې که چېرته ایښي او مور او پلار مطلب دا دی بچي وده شو او یا دې وختي راپاڅېدو بچي لا وده دي او خدای پاک ته وجاړي، د خدای پاک نه د بچو دپاره چې خدای پاک زما په دې اولاد په دې عمر کې برکت واچوي، د په دې تعلیم کې برکت واچوي، د په دې علم کې برکت واچوي، د زندگی روخانه کې او زما یې په کار راولي، ما په خوشحاله کې مختلف. او مطلب دا دی ښه دوست او ملګری که جینۍ نو د خاوند په شکل کې، او کالګي نو د ښځې په شکل کې، او د ورنصیب کې په خپل ټیم، او زندګۍ کې چې کوم دی نو برکت واچوي، او سهولت او عافیت. نو د خپلو بچو دپاره دا دعاګانې کول پکار دي په خاصو ټیمونو کې. ها او که کور نه جومات ته سړی راشي، او که سړی کور کې نشي کولی جومات کې هم داسې موقع نشي جوړولی، نو تبلیغ کې د درېو ورځو لا یا شیلې لا یا څلور میاشتو له دې ځي، نو کم از کم په هغې کې د دغه شانتې د بچو دپاره دعاګانې کوي. نو که مونږ دا کار شروع کړو د مور او پلار، نو بچي به پخپله بیا انشاءالله هغه دعاګانو به اثر کړي. نو ته به بیا ودی یا به مړې دنیا کې به ودی بیمار به، یا به په قبر کې ودی، او هغه به پاسي تا دپاره به جاړي. ها او بیا مطلب دا دی هغوی ته به دا ویل به جایي چېرې تاسو پاسئ او مور او پلار دپاره څه غواړئ؟ دعاګانې د برکت د عمر او د صحت د برکت دعاګانې غواړئ. ها
نو تبارک الذی نو دې خبرې ته لږ توجه پکار دا مور او پلار دپاره ها. او مطلب دا دی وي د مور او پلار دعاګانې د بچو دپاره څه کېږي قبلیږي. نو دا مور او پلار اله ځان ته مور او پلار ووایي چې کله دې بوډاګان شي او د بل د مدد محتاج شي نو بیا وي بچی مې داسې او بچی مې داسې او زه پلار یم او زه مور یم او زما خبره مني او زما نه مني او بچی مې تپوس کوي او بچی تپوس نه کوي ها. او بس دا بې دعا دی او دعا نه اخلي. حالانکه کله ځوانان یې مور بچي پیدا شو دغه وخت نه داسې دي مور او پلار دې دعاګانې قبلیږي ها. ته اوس بوډا شوی چې څه شي بیا خواسې شي بیا اوس ته یې دپاره څه دعاګانې کوي بلا دې له پورته راوستې د مخکې خو دعا نه ده کړې که نه. او اوس چې کوم دی نو په تکلیفونو او پریشانو کې اموخته دی نو اوس به ته د هغه دپاره دعاګانې کوي. دې نه مخکې چې دی لا دنیا ته نو راغلی هغې وخت نه دعاګانې پکار وي یا راغی نو د هغې وخت نه ها. نو دې طرف ته توجه پکار ده.